ستا خبره په ګل بدله جی بالکل زه منم چې د افسانې کوم آغاز تا یاد کو یقینا لړم فرنګي افسانه ولیکله عبدالکریم بریالي تحقیق مطابق اسماعیل کندهاري افسانه امیر سے مخې ته راله خو اهم افسانه د راحت زاخیلي کونډه جنۍ ده دا که نه دغسې ده همداسې دغسې ده تا خپل کتاب کې په دویم ایډیشن کې خو ما وکتل چې تا ډېر زیاته توجه ورکړه کونډې جنۍ ته دغه حوالې سره په دې باندې ته متفق شوې کلندر محمد صاحب هغه تحقیق چې کوم زبیر حسرتم پې کار کړی دی نو دا خبره څنګه ته رامخامخ کې چې دغه لړم فرنګي هغه افسانه چې افسانه هم نه ده مطلب چې هغې نه هغې کې څه پلاټ شته نه ورکې موضوع شته چې کوم چې د افسانې کوم آداب دي نو په هغې خو په طول پوره نه ده که نه هغه افسانه په دې هکله به زه دا ووایم چې خو زمونږ مشران دي کلندر صاحب زمونږ استاد و مونږ ډېر څه زده کړه دې کړې ده خو چې تر کومې پورې د ده دغه افسانې تعلق دی پلاټ شته پکې لکه کیسه هم شته پکې خو هغه د افسانې چې کوم لوازمات دي استادانو د ادب استادانو چې کوم لوازمات ټاکلي دي په هغه لوازماتو په دې کتاب کې په دې دویم ایډیشن کې ما دا درې واړه افسانې یو ځای ایښي دي لوستونکو ته د عبدالکریم بریالي هغه امیر صاحب چې هغه په 1898 کې بالکل کتاب چاپ دی هغې کې هغه چاپ دی نو هغه محمد اسماعیل کندهاري هغه دا دعوه کوي چې لومبۍ افسانه دا ده د اسماعیل کندهاري لړم پیرنګي نه ده او بیا په کال 1902 کې د لړم پیرنګي ډکشنري اف وزیري لینګویج چې جی جے لوریمر هغه به ځان ته ډېر په فخر لړم پیرنګي پولیټیکل ایجنټ و د وزیرستان نو هغه ټوچي فیلډ سره مو هغه لیکلی نو هغه چې ما بیا دې باندې تحقیق وکړو هغه افسانه اکچولی د ګلو صنوبر هغه پلاټ دی په دې پلاټ باندې کرشن چندر په پریتو افسانه لیکلي ده اوس هغه یو شاهکار افسانه ده د اردو خو د هغه چې کومه دغه لیکلي ده د لړم پیرنګي هغه بیخي هغه شی نه پوره کوي د افسانې هغه لوازمات هغه د خبر په شان ته ده ما ته خبره د خبر په شان ښکاري لکه چې پریس سټوري دغسې شی بیا د کندهاري صاحب چې کومه ده امیر صاحب هغه هم داسې یو رپورټ شان دی اب رپورتاج ټایپ دی بالکل رپورتاج ټایپ دی په دې چې هغه وایي چې امیر عبدالرحمن یو ځای کې یو قافله روانه وه نو هغه یو سپایي واورې مورېدلي وي یا سفر ډېر سخت و یو سپایي امیر ته کنځل وکړلو چې کنځل یې وکړو نو هغه د هغه غزوی روان و هغه واورېدو نو هغه غوسه شو چې دا کم سړي وکړو دا کنځل نو هغه پلار ورته وایي چې غلی شه تا ته پته نشته چې دی باندې څه تېرېږي امیر عبدالرحمن دا که دا په دې حال کې ته وې نو تا ته به پته لګېدلې وې نو هغه بس چې خاموشي څه نه وایي نو بیا هغه سپایي راشي امیر صاحب ته دا ووایي چې که چېرې وخت راغی نو زه به بیا پتا د خپل سر صرفه هم ونه کړم نو دغسې بیا کابل کې یو داسې واقعه پیښه شي چې یو کس راشي د باندې د تورې ګزار کوي دی ور مخکې شي نو دی خپل ځان قرباني کړي نو دا خو دا وګور پروفیسر صاحب دا خبره چې تاسو وکړه بالکل دا صحیح ده خو خیر تاسو خپله غاړه خلاصه کړه او ګیلروک کار مو وکړو چې تاسو په خپل کتاب کې درې واړه افسانې مخې ته کېښوئ چې تاسو فیصله وکړئ چې څه دي شازما علي ناصر صاحب زما ذهن ته سوال راځي چې مطلب تاسو د افسانې خبره کوئ چې خبره د افسانې کېږي نو زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې چې څومره زموږ زلمې کول د جي لکه اسیر صاحب ماشاءالله تاسو یو خپل ډېر زیات کاوشونه کړي دي ډېر زیات کتابونه او ډېر زیات شعر و شاعري او ډېر زیات تاسو یو خپل سره رسوخ لرئ موږ سره د زلمي کول هم غم دی جي که نه ځکه موږ ځان سره اویس کرني صاحب کې نو ډاکټر صاحب زه د زلمو خبره کوم چې د نن زلمې په افسانه پوهېږي یا افسانه د هغه په ژوند باندې څه اثر غورځوي یا موږ سره پیغلې ولې نشته په افسانه کې موږ ښځې ولې نشته موږ ښځو کې څوک نشته چې افسانه ولیکي سوای موږ سره یو دوه درې نه ښځو سره ډېر کار شوی دی او خبره د مطالعې ده مطلب دا ابتدا کې نو موږ سره کسان کم وو بیا یو قافله وي میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر اول کې هم سره بلکې محققین کسین بي بي غوړي سره زه خبره کوم منګل صاحب نه زه دغه کې یو بل تاسو کوم ناصر صاحب کو ته خبره ته بیا راشو چې سین بي بي هم یو ریسرچ کړی دی په دغه حواله هغې چې
میاګل خبره کړه چا خبره هغه څوک هغه میا آزاد ګل خبره د خپل رور غالبا د غرور دی هغه دا وایي چې هغه په کال 1908 کې یو افسانه لیکلې ده نو په هغه کلندر صاحب تحقیق کړی نو هغه سره زه اتفاق کوم کلندر صاحب دا لیکلي چې کچري دا افسانه مونږ ته په نظر رااله لاس ته رااله نو بیا مونږ یو فیصله کولی شو چونکې هغه فیصله هغه افسانه موجود نه ده چې کله یو شی موجود نه دی په وجود کې یو شی نه دی راغلی نو مونږ به څه وایو چې هغه په اتم کې خبره په بل بل بالکل صحیح خبره وکړه خو کیسه دا ده چې کلندر محمد صاحب هم پې لیکلي دي چې سین بیبي دا خبره وکړه د افسانې خو هغه افسانه نشته او صرف زبانی خبره ده چې افسانه مخې ته راشي د هغې کتنون شي آیا دا افسانه لکه موږ لړم پیرنګي افسانې حوالې سره وایو چې دا خو ریپورتاژ ټایپ شی دی یا دا یو پریس سټوري ده نو هغه افسانه باندې هم چې موږ خبرې وکړو که نه هغه افسانه مخې ته رانله دغه افسانه ناصر صاحب دا لړم پیرنګي چې کومه افسانه لیکلې دا هغه په رومن کې لیکلې رومن او بیا وزیری ډایلکټ کې لیکلې ده دا بیا کلندر مومند صاحب هغه بیا یوسفزی ډایلکټ ته راوړلې ده هغه کلندر مومند صاحب هغه به پښتو ته کړی تاسو د زنانو خبرو کړو جی لکه سین بیبي موږ سره په منی دور کې بیا دویم کې دا دغه در سره سلما شاهین دا زیتون بانو دا بیا دلته موږ سره سینا ګل دا فامیلا کمال دا بلکیس مکیز بار پروین فیضزاده ملال بالکل پروګرام اظهر اوی صاحب زه چې کوم خبره کوم پاغي ناصر صاحب شاید چې پاغي من پوي شي زیات کار زمونږ په پاکستان کې په افسانه باندې نه دی شوی چې په افغانستان کې موږ خپل هیواد په افسانه په افغانستان کې په نثر باندې زیات کار شوی دی دلته مونږ سره چې کوم دی نو مونږ سره ښځې ډېرې کمې دي او شتم هغه کار نه شوی کوم چې موږ غواړو چونکې زموږ په معاشره کې اسیر صاحب زموږ په معاشره کې د ښځو ډېرې زیاتې کیسې دي ښځه ډېره زیاته وروسته پاتې ده د ښځې ایجوکیشن د ښځې ازادي د ښځې حقونه د ښځې واده کویدن د ښځې لویدل د ښځې تعلیم نو په هغه حواله باندې موږ سره هغه نشته ډېر لیکل شوي جي په رجسټرو کې پراته دي نه یا خو یا چاپ ته نه دي راغلی یا هغې ته هغه شانتې څوک ملو شوي نه دي چې هغه شان ګایډ کړي چېرې تاسو راځئ چې موږ تاسو دا کتاب د دنیا موږ سره کنټیکټ کړي ناصر صاحب سره دنیا خلک موږ راځي چېرې د کتاب سره وڅو بعضې کتابونه هم راغلي دي دا جنکو لکه وږما صاحب امیر دغه د افسانې لیکلي دي ناول یې لیکلی دی دغسې سلما بیبي خو پخوا کار کړی دی یا ډاکټر کبرا مظهري یو نوم دی هغه ډېر په دا دویم پړاو کې هغې ډېرې افسانې لیکلي دي نو دغسې په افغانستان کې عارفه عمر نور یو جنۍ ده ینګ هغه ډېرې ښې افسانې لیکي نو سبا خو داسې یو عجیبه وخت دی چې د سوشل میډیا په وجه مونږ خبرې ډېر نږدې شو او په سوشل میډیا باندې دا اوس زنانه هم ډېر کنټریبیوشن دی که تاسو لږ دې طرف ته خیال وکړئ په افغانستان کې یقینا په افسانه ډېر کار کېږي په دې چې هلته مارکیټ دی او کتاب وځي دلته که مونږ دا وایو چېرې دلته مونږ کتاب ولیکو د هغې مونږ ته فیډبیک په نظر نه راځي چې تا ته فیډبیک نه میلاویږي نو ته به سم نقاسي نه کېږي که نه کتاب مخکې وړاندې ځي دلته که تاسو خیال وکړئ په پښتو کې شاعري مخ په وړاندې روانه ده په څه روانه ده چې هغه خلک خوښوي خلک یې لولي خلک یې خوښوي نو هغه شاعر هم مجبور دی چې هغه د شاعرۍ طرف ته مخه وکړي خو اوس حالات ښه دي هغه شان نه دي لکه ډېر 40 کاله چې مخکې وو هغه شان نه دي نه پروفیسر صاحب خو دا خبره هم ضرور وکړئ چې په افغانستان کې چې کومه افسانه ولیکلی شوه نو آیا چې کومه جدید افسانه ده او مطلب د اردو افسانه که مخې ته کېدو نه به ځو مخکې انګریزي ته به نه ځو فرانسیسي ته به نه ځو نو دغه حساب باندې هغه صحیح ده ما ته خو داسې ښکاري لکه چې هغه صرف کهانیانې لیکلي کیسې شته لنډه کیسې ورته ضرور وایي خو هغو کې هغه یعنې مثلا که د ماډرنیزم یا پوسټ ماډرنیزم مطلب کې دغه شیونه شته تاسو تحقیق څه وایي هلته لکه زه به دا وایم چې په افسانه کې دومره کار دلته نه دی شوی لکه هلته شوی اوس په دې اوسني دغه کې د زلمي لیکوال لګیا دي ډېر کتابونه افسانو مخې ته رالو داسې خو هم نه ده دلته هم دغسې کېږي چې روایتي افسانې لیکېږي هغې کې د افسانې هېڅ شی نه وي هغلته هم دغسې کېږي هغلته هم ښه افسانه نګاران شته لکه محمد صدیق پسرلی او زرین انځور ډېرې ښې افسانې هغه لیکلي دي داسې نور ډېر پیر محمد کاروان یو ښه شاعر دی یو ښه افسانه نګار دی د هغه هم ډېرې ښې افسانې دي نو نور ډېر کسان دي دې کې ویس یو خبر به زه خامخا کوم خو دا چای یخې شوې ما خو اول به دا اوس نو بیا خبره کوو
څه داسې نومونه وړاندې رالل په کوټه کې فاروق سرور افسانه مضبوطه افسانه ده دې سیمې ده څوک نوم تاسو وایي که یو نوم والی دې کې اوس زه به دا ووایم چې کار روان دی مخکې خلکو ډېر لکه طاهره پردیش نورالامین یوسفزی یا زبیر اسرت دې خلکو خو کار کړی خو اوس دا چې کوم دی په دې نوو هلکانو کې زما دوه افسانه نګاران ډېر خوښ دي چې هغې کتابونه مخې لرل یو ډاکټر همدرد یوسفزی ډاکټر تاسو عباسي نړ کونسل ایوارډ ایوارډ یې واخیستی دی ایاز ترکزی چندرو آیا ترکزی شو او سراج افریدی بالکل هغه افسانه کته سو ګورې کنه نو هغه بالکل هغه او که تاسو یاد شي خو زموږ شاګرد وو بالکل سپیریئر ساينس کالج کې سراج افریدی موږ سره بالکل زموږ د افسانې په ژبه پوهېږي بالکل ټیکنیکل په پکې لا وخت سره به راځي پکې خو خیر راځي هغه دا چې د آغاز کې مضبوطی هغه باندې طاهر صاحب اثر دی او اثر شته او طاهر صاحب چې افسانه کم زیاته رسولې ده نو هغې کې افریدی افسانه هغې باندې خو موضوعاتي سطح باندې بلکې ډاکټر اویس کرني خو په زیاته خبره زه کوم چې دې تا غوندې دې هم ترجمه کړې د طاهر افریدي بالکل بل سر ما دا خبره کوله چې اردو ته اړولې دي ابتدا کې چې موږ افسانه راځي نو هغه د لوریمر یا د لړم پیرنګي د افسانې نه متاثر کیږي نه چې کله بیا زموږ د افسانې صحیح سفر کم شروع کیږي هغه د اردو افسانې نه اثر اخلي دې شک نشته دا بالکل حقیقت دی لیکن شک نشته بالکل چې موږ دا بعضې محققین دا وایي چې پښتو افسانه انګریزۍ نه متاثره ده خو دې سره زه اتفاق نه کوم په دې نه کوم چې زما ړومبی جی لوریمر چې کومه افسانه لیکلې لړم پیرنګي هغه خو چا نه ولوستی هغه خو په کتابونو کې بند پرته وه او بل دا دی چې پیرنګیانو سره خو د پښتنو هغه شان نالګي هم د هغې کتابونه به نه لوستل خو بیا په انګریزۍ څوک پوهېدل په انګریزۍ څوک پوهېدل چې دا د لړم پیرنګي د افسانه یې لوسته د هغه زمونږ په دې لومبي دور کې چې د کال 1918 نه راواله تر کال 1948 پورې چې کوم دی دا د راحت بابا نه ټول متاثره دي بالکل او راحت بابا د چا نه متاثره دی د اردو نه متاثره دی پریمچند هغه باندې زبردست اثر دی که تاسو وګورئ د هغه دا کونډه جنیم په څلورو حصو کې څنګه پریمچند سټایل دی په هغه سټایل باندې دا افسانه لیکلې ده خو بیا دا څه عجیبه خبره ده چې ته دغسې ښه افسانه بیا ونه شوه لیکلې لکه د نورې افسانې ډېرې نه دي واته افسانې به وي خو هغه ډېرې کمزوري دي د فن په لحاظ د کونډې جنې مقابله په 48مه پورې چې چا هم افسانې لیکلې امیر حمزه خان شینواري بابا ولیکلې سید رسول رسا لیکلي دي میا آزاد ګل لیکلي دي نورو ډېرې لیکلي خو د کونډې جنې په شان دغه افسانه چا نه ده لیکلي بلکې د هغه اثر لاندې دا افسانې لیکلي شوي دي بیا چې کله موږ دویم پړاو ته راځو کال 1951 ته نو بیا نور محمد ترکې موږ سره داسې یو رایټر دی چې هغه د افسانې بیخي د حیات بدل کو روایتي نو هغه ترکي پسند رجحان د نوي کال خوب هغه یو شاهکار افسانه ده بیا همدغسې دا سلسله قلندر مومند او طاهر افریدي امیش خلیل اسر صاحب ناصر صاحب وختي یو سوال وکړو جی چې بلکې ډېره صحیح رایه قایمه کړه چې د اردو افسانه څنګه برای راست د انټرنیشنل بین الاقوامي تحریکونو نه متاثره شوې ده او هغې کې مختلف قسمه لکه سیمبولیزم شو ایکسپریشنیزم شو وجودیت شو علامتي رجحان شو بیا د اردو خپل چې کوم تقسیم شو هجرت شو فسادات بیا افسانه ده د هغې نه مخکې لومړني دور کې رومانټیسزم شو حقیقت نګاري شو هغه پیرل بیا روان دي بیا هغې کې چې دی نو ترقي پسند افسانه ځان له شوه بیا د جدیدیت دور پکې راځي جدیدیت نه بس مابعد جدید زمونږ افسانه موږ دغه شانتې بلکې بعض وخت کې خو زه هم چې اردو بعضې تحریکونه هغه د افسانې په دغه ولاړ دي بالکل یعنې که افسانه ته امین زوځي نو هغه ټول امارات کې دي چې ځکه هغې کې لکه انګارې پوره یو دغه ورکړه اړه مې ورکړه چې یاره دا تحریک مخکې دا کې داسې د پریمچند یو کتاب چې راغی نو هغه وسوځېد هغې یو ځان له تحریک شکل اختیار کړه منټو ځان له یو تحریک دی په خپل ذات کې نو د هغې لکه داسې بعضې موضوعات یا کېدای شي موږ دلته ډسکس نه کړی شو خو هغې هر یو دغه باندې تقریبا ورله او هغه څیز ټچ کړه نو پښتو افسانه کې د ناصر صاحب هغه سوال به زه مخکې بوزم چې دغه رنګې موږ د رجحاناتو یا د میلاناتو یا د تحریکونو په وسیله باندې د افسانې دغه کې خودي شو مختلف عهد یا
په دغه کې تقسیمولی شو چې یاره دا دور دی دا دور دی. موږ به دا وایو چې اردو افسانه کال 1908 ما خیال دی یا نه تقریبا اردو او پښتو افسانه یو ځای دا 1900 ورته وایي. دغه هم خبره سیر صاحب تاسو به خبره کړه محققین لګیا دي څوک وایي چې راشد الخیري ړومبی افسانهګار د ړومبني دا همیشه لکه داسې د اردو ړومبی شاعر کم یو څوک وایي مسعود سعد سلمان او څوک وایي ولید کني څوک امیر خسرو دغه رنګ د افسانې هم مسله ده څوک وایي سجاد حیدر یل نام دی څوک وایي پریمچند دی خو بهرحال بیا پریمچند ته په دې دی ولیت ورکوي چې یاره هغه تبزاد افسانې وي جی تبزاد او سجاد حیدر چې دی نو د ترکي نه ترجمه کړ او څه اډاپټ کړ نو دغه وجه نه پریمچند. خو یوه خبره دلته بله هم زه کوم ډاکټر هغه دا ده چې سعادت حسن منټو نوم ته واوښتو. منټو په یو ځای کې وایي چې ما د پریمچند نه هیڅ زده کړه نه ده کړې. دا ډېر لوی او ډېر یو سخت بیان و. که مونږ پښتو افسانې ته راشو او کونډه جینۍ مونږ یو معیار وګڼو او ما د پروفیسر صاحب خبره ډېره خوښه شوه چې یقینا رضاخیلي بابا بیا دغه معیار افسانې هم ونه لیکلي خپله هم بل خو پرېږده خو دا خو به مونږ منو چې هغې اثرات وو هغې اثرات وو. ترقی پسند ادب یا نور محمد ترقی ذکر چې د افسانې وکړو کوم افسانه هغه خوب د نوي کال خوب نه وړاندې اخوا هغه اړخ ته هغه اړخ ته به تاسو ته دغه جدید میلانات نه ښکاري. دې نه پس شته یقینا شته هغې نه پس رالل ډېر رالل او چې کوم زموږ نوي لیکوال زه به دا وایم ناصر صاحب چې اردو کې خو ډېر کار وشو د هغې بلا وجوهات دي. په پښتو افسانه کې ولې کار ونه شو یا ولې پاتې شوه هغې وجوهاتو باندې خبرې نه کوو. خو خبره دا ده چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې دا ړومبی دور چې کوم دی دا روایتي دور دی او دې کې روماني اصلاحي او روایتي دا افسانه ولیکل شي. دویم چې کله نور محمد ترقی راځي نو بیا هغه ترقي پسند رجحانات میلانات دا شی لکه قلندر مومند صاحب په افسانې شاهکار افسانې ولیکلي دغسې امیش خلیل صاحب چې کومې افسانې لیکلي دي په زیتون بانو بیبي چې کومې افسانې لیکلي ډېر لوی کنټریبیوشن دی نورو ډېرو. بیا چې موږ بیا راځو چې دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت دې خبرو له راځو نو بیا په دې 82 پورې همدغه ترقي پسند او حقیقت نگاري دغه میلانات او رجحانات روان دي پکې. بیا دې نه پس موږ سره علامت راشي تجرید راشي که نه دغه د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې په اردو کې دا البته زه به دا وایم چې داسې خاص تحریکونو نه پښتو افسانه نه ده متاثره شوي. خو به هر حال نو دې کې بیا د دریم دور کې بیا طاهر افریدي چې کومې افسانې ولیکلې چا وایي چې هغه امام دی او فاروق سرور چې کومې افسانې ولیکلې علامتي دې دواړو یو ځای افسانې لیکلي خو اولیت طاهر حاصل شو په دې چې د هغه افسانه ړومبی په یو رساله کې پښتو رساله کې مخکې راغله. نو بیا فاروق سرور چې کومې افسانې لیکلي دي هغه خو بیخي هغه بل څه لیکي نه بغیر د علامت نه. هغه یو ناول لیکلی دی تاسو به لوستی سګوان هغه د پښتو زما په خیال چې هغه د پښتو ړومبی مکمل علامتي ناول بالکل نو دغسې بیا ډېر کار تر ننه پورې روان دی. که نه کومه افسانه ده نو هغه د علامت نه هم وړاندې لاړ شي تجریدیت ته لاړه شي هغه ایبسټریکټ ته لاړه شي که نه نو ایټ ټایم چې تاسو د هغې افسانه لولئ نو چې پوره کنسنټریشن سره نه لولئ تاسو ته پته هم نه لګي نو بیا داسې کیسې اندازه لګي. زه به دلته خبره کوم چې زما نن زلمی چې کوم دی یا زمونږ نن زلمی کول چې کوم دی هغوی کې زمونږ افسانه چې کومه ده بلنده مشهور تاسو چې څنګه ډاکټر صاحب نوم واغسته مطلب مونږ منټو پیژنو مونږ مطلب ډېر داسې افسانه نګاران دي چې مونږ د اردو پیژنو امجد اسلام امجد شو یا مونږ شاعران شو خو لکه نن زما چې کوم سین بیبي ده یا زما تاسو د طاهر صاحب نوم واغسته یا مطلب ټول تاسو چې څومره هم نومونه دي تاسو یا بلبل هغه زما زلمی کول نه پیژني. د پښتو افسانه تاسو وایي چې د اردو اثر پې زیات دی نو دا ولې نو د دې وجه څه ده؟ خبره دا ده چې اردو میډیم ماته اویلیبل دی هر ځای کې دغه بنیادي وجه دغه ده پښتو نشته چې زه مطلب دا دی چې زه سکول ته لاړم خو ما اول اردو زده کړم پښتو خو ما ته چا نه ښووله پښتو خو ما خپل شوق
ما زده کړله او بیا دا زما شوق دی، زه به دا وایم چې دا زما لیونتوب دی چې زه پښتو لیکم او پښتو کې کتاب لیکم، نه یې ته لولې نه یې ناصر صاحب لولې نه یې بل څوک لولي، خو زه بیا هم خپل هغه مورنۍ ژبې سره مینه کوم، محبت مې دی، نو زه کتابونه لیکم. زه دې ته نه ګورم چې څوک یې لولي او که نه لولي، خو خبره دا نه ده د معیار خیال هم ساتلی شوی، دا نه چې په پښتو کې معیار نشته، ښې معیاري افسانې خلکو لیکلي، نورالامین یوسفزي افسانې تاسو وګورئ، د عنایت الله ضیا افسانې تاسو بلکې نورالامین یوسفزي کتاب بلکې دریم څلورم کتاب موسرا درېیمه لاره، بالکل په دې درېیمه لاره باندې به هم لږه خبره کوو، خو لږه تمه والو. سو نو نه 1840 پورې دا هدیه ډېر لږ عمر دی، 40 کاله د عمر دی. د پو جی د پو واو جی 1833 کې هغه لومړنی شارټ سټوري در راځي کنه چې د مینسکرپټ فاوند ان ا بوتل په بوتل کې بند مسوي ده، بالکل. نو دا یو میسټري و، دا ګرل په خپل یو میسټري و، ځان له یو تر دې پورې ویلی شي چې د کله مړ شو دا غفایل چې کوم هسپتال کې چې کوم پروت خلکو کتار شو بیا او ډیرو په څو ګرځي امریکای والا چې دا فایل څه شو هغه بیا نه پیدا کېد، دغه لایف او دغه نو څنګه چې دا اثر خبره کیږي چې پښتو افسانه باندې اثر یا دا واحد شخصیت دی چې د دون اثر کو په خلکو باندې چې خلکو خپل هیئتونه بدل کړل، ژوند او دغه میراجي ټول غټ مثال دی موږ ته په اردو کې، بیا هغه دغه نظمونو ترجمه وکړي، دغه ابن انشا دغه چې الډوراډا راډو چې دغه کوم نظمونه دغه په دغه باندې ابن انشا د خپل کتاب چاننګر نوم کې خودو او دا تقریبا وحشي کېدو والا قدرت الله شاهب دی اشفاق احمد دی رائټینګ کې گھر آئے ہو سجنی سے کرو گے بہانہ کیا، نو د ایډګر الن په د شخصیت او د کار او زیار نه یعنی انکار نشي کېدی او افسانم او متاثر کړو شخصیت یقینا ته وګوري کنه خپل چل ته وګوري چې سکیږي لګیا دي ادب خو یقینا د یو زینا بل ځای پورې ټریول کوي. شازمالي یو خبره موږ روانه موږ مثلا د زنانو لیک حواله باندې خبره وشو او ډېر زیات خبره وشو، شاعري حواله ده کنه به شاعري حواله هم دا افسانه سره سره ګورو چې د پښتو شاعري ته یو ځان له خوند دی او یو ذایقه بدله ده، یو ډکشن بدل دی، مطلب دی که موږ افسانې تفزو چیرې دا د امریکن افسانې نه رااله یا د فرنچ نه رااله یا موپساو لیکله یا او هنریو لیکله، تاسو سلنډه کیسه هم یادوله چې بالکل ما دا خبره کوله ما چې لکه دا لنډه وړه شانت افسانه خلک وایي چې من د ټولو نه کما وړه شارټ حتی پښتو کې ورته افسانچه وایي کنه، افسانچه اردو کې نه اردو ولا مرته افسانچه اردو کې افسانچه او پښتو کې به ته مونږ وایو چې مطلب وړه یا لنډه کیسه افسانګي ورته وایي، څوک ورته څه وایي، نو داسې هم لکه شته چې زمونږ په دې پښتنو څومره هم چې افسانه نګاران دي هغه هم داسې لنډې. اوس خو دا رجحان ډېر زیات شوی دی، بلکې زمونږ دا نوی کول چې څومره افسانې لیکي نو دا وړې وړې افسانې که نه خو هغې سره ډېر د ادب استادان اتفاق نه کوي او وایي چې کم از کم چې ته یو افسانه لیکي نو هغه چې دومره وي چې یو سړی خو څه امپریشن دیوال ټیک د هغې کې به هم داسې دغه به خو داسې ډېر سطحي غونې که نه یو څو دغه کې کنه زه دا نه وایم چې هغې کې به څه وینه مطلب به نه وي، پیغام به نه وي، خامخا به وي هغه ته یو ټکی ولیکي که نه مهم یو ځان له صحیح کړي خپل پس منظر وي که نه خو دا رجحان زیات شوی دی په دې راو زموږ چې ذکر وکړو د سراج اپریدیشو د ډاکټر همدرد یوسفزي په خپلو کتابونو کې همدغسې وړې لیکلي هغه ډېرې د خوندورې کې بلکې دې نه مخکې علي خیل دریاب هغه هم یو کتاب چاپ کړی ګلپاڼه زما خیال دی ما نه کړی نوم غلطیږي نه هغه او ډېر پخوا لیکلی و هغه دا کتاب، نو هغې کې هم دغسې وړې وړې افسانچې ورته وایي که وړې لنډې کیسې ورته وایي داسې لږې لږې خو نړۍ کې خو موږ او هنري افسانه چې کومه ده چې په ریل کې دوه کسان روان یو د بل نه تپوس کوي چې ته په پیریانو په جناتو باندې یقین لرې نو هغه ورته وایي چې نه زه په جنات باندې یقین نه لرم، نو ما باره کې د څه خیال دی او بیا غیب شي بس دغه عمره افسانه ده او دې باندې ټول متفق چې دا ډېره وړه هسې خو ما افسانه لیکلې ده وړه هم دغسې وه چې د جهاز د غرقېدو نه پس په یو تخته باندې یو هلک او یو جینۍ
یو ځای یو داسې جزیرې ته لاړ چې هلته هېڅ کوم نو اوس هلته لوی ښار آباد دی یعنې بالکل یو تاثر شته پکې سړي ته تاثر نو ورکوي دې کې هغه تاثر وایي که نه په دې باندې دا ناصر صاحب تاسو وایي چې زه اتفاق نه کوم سره که نه د دې څه وجه کېدی شي د دې وجه دا کېدی شي چې تاسو دننه نه چې کله تاسو افسانې دنیا ته ننوځئ دا زه نه یم چې وړه افسانه نه ده پکار ولې کرشن چندر افسانې ټولې هغه دي اوږدې افسانې دي همدغه لنډې کیسې دي لنډې کیسې دي خو چې کیتارسس خو د کردار پوه شي که نه دا د یو خو کردار ورکې وینه یو خو کردار یې ته وویستو اول یې افسانې نه کیسه یې وویسته بیا یې ته کردارونه وویستل بیا یا کرداري شو یا خود کلامي شوه چې ځان سره خبرې اترې دي هغې نه افسانه جوړه کړه نو کردار نشته پکې چې کردار نشته نو بیا د کردار هغه کیتارسس چې دی ما سره به دوستي ما ته به د مینې لاس کله وړاندې کوي خو چې ما ته پته ولګي چې دې کې څه شته که نه اب زه چې ته خبرې کوم بیا ما ته پته ولګي چې هغه افسانه خو ختمه شوه او چې څو پورې پوهېږم بیا ختمه شوي یا خو هغې کې دا تاثر پکار دی لکه چې او هنري افسانه ما ووایي دې کې یو تاثر دی یا موپسان چې څومره افسانې لیکلي دي نو هغې کې که تاسو وګورئ نو یو عجیب و غریب ځای کې هغه اینډ کې تاسو حیران پریشان بشي mystery create شي یو ډېره مختصره افسانه زه درته اوس وایم ماته زما نه یاد دي ټولې جی جی د موپسا په افسانو جی جی بالکل په هغه کې یو جیل کې یو قید کې یو سړی پروت دی نو هغې خو ظاهره نور قید تنهایي ده نو هغې ته چې کله چای مې راځي زموږ چای یخې شو خو خیر نو نورې به راوړي نو حنیف بلوچ صاحب نه توقع خیر بهر حال زما شته یا یقینا نو هلته هغه سره دوستي شروع کړي چې هغه کله چای کې چینی اچي نو یو نیمه دانه ته پریوزي سره چمچ سره اچي یو ځل هغې خور وکړو چې چېرته نه یو هغه راځي یو میږی راځي هم هغه غټ والا هغه راځي او هغه دانه اوچته کې ولاړ شي نو چونکې دې خو نور څه کار دي په کې د تنهایي کې پته څه کوي نو دې ته ګوري نو بیا دې سره یې مینم شروع شي دوستي هم شروع شي نو بیا دې خپله هغې دپاره یو څو دانې کېږي نو هغه دانې کله دې خوا کړي او ورپسې هغه خوا لاړ شي کله دې خوا کله رو 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 په لاس کې دي او هغه په لاس باندې بیا هغه په خپلو شونډو کې دي هغوی ته وایي چې جمپ فور د لپس هغه جمپ کي هلته نه والي بیا نو هغه ټرین کي یو قسم ته چې هغه کله ټرین کي نو بیا دې اچانک پروانه راشي چې بس دې صبح سي چې بهر راځي نو جیلر ورته وایي چې یاره موږ ایله لرو چې ته به اوس یو ښه ژوند تېرې دومره څه چې مشکلاتو تېر شو هغه ویل نه چې زه به انشاءالله اوس خو ما سره یو وسیله هم پیدا شو او ما سره ماچس ډبې وې دې کې زما مستقبل دی زه به دا فن هر چا ته ښیم چې دا وګوره زما خبره مني دا میږی چې دی زما خبره مني زه ورته یم دې خوا راشه دې خوا راشي یا خوا هغه د چینو دانې سره نو هلته نه دې راشي نو په لومبي ځل باندې یو ریسټورنټ کې کښېني نو هلته ځان ته چای آرډر وکړي او هلته د مچس روباسي او میږی په میز کې دي او چیني دانه نو هغې خوځي راخوځي نو بیا وایي راځه دغه هوټل نه د خپل فن آغاز کوم زه به خلکو ما ته پیسې مېلاوېږي یو شو که نه نو وایي زه به دغه کار شروع کړم نو بس ښه خپل ځان سره کلکه اراده وکړه او بس کېښو او هغې ته ویټر ته اواز کو نو هغې ته وایي چې منیجر ته اواز کړه چې خبرو سره منیجر راغلو او دې هغه میږی په میز باندې کېښو او دې دلته نه ړومبی ټکې چې ورته وایي منیجر ته وایي منیجر دې ته وګوره هغه وګوري هغه زر هغه راوالي پولام دې کې سوري جي موږ ته نه وه پته او دلته افسانه ختمه شي اوس ته په چغو به شي زه څنګه چغو شو نو اب دا افسانې چې کوم یو تاثر دی هر څه چې دي او ډېره وړه ده خو تاثر خو یو شته که نه تاثر شته اوس تا خو د شپې خوب ته نه پرېږدي دا افسانه دا ناصر صاحب د اردو افسانې باره کې دا ویلی شي چې دا کله علامتي افسانې رالې یا تجریدي رالې نو هغې نه کیسه ختمه شوه که نه نو هغې بیا ورپسې شروع کړه بلکل خو په پښتو کې داسې علامتي افسانه مونږ ونه کړه چې هغې نه ته مطلب نشي اخیستی ډېره ښکلې خبره کوي یعنې لکه دلته کې چې څومره علامتونه پښتو کې لیکل شوي دي مخې ته راوړي شوي دي
نو هغه د قوم زه به دا وایم چې د قوم یو اجتماعي تجربه وي چې هغه تجربه، باندې سړی بالکل، کېږي. بالکل. یو مثال انفرادي تجربه هم پکار ده خو چې د هغې هغه ابلاغ وشي. ابلاغ وشي او هغې شاته یو تهذیبي روایت وي. او انفرادي تجربه به وي خو تهذیب نه کټ به نه وي. هغه روایاتو سره به تړلي وي. داسې افسانې باره کې ته څه وایې چې هغې کې نه زه خو دا وایم چې د اردو افسانه چې کومه ده هغه چې کله هغې نه کیسې ووته نو هغې نه لوستونکي هم ووتو، خلکو پریک وکړه نه. زبردست. او بیا علامت چې کله لاړو تجریدیت ته ایبسټریکټ ته لاړ نو بس بیا خو افسانه په هوا کې شو نو بیا خلک ټول د افسانې نه مرور شو او بیا واپسې دی نو شو. بیا دې نه پس هغې بیا وایي چې یاره دا شي کیسه خو علامتي په پښتو کې چې کله علامتي افسانې شروع شوې نو پښتو علامت یو خو د اردو غوندې داسې ډېر ګنجلدار نو. بالکل باندې کته ما لکه چې ووې چې لږ کنسنټریشن سره ته وې نو ته بیا ورسې یوه. خو بل زه په دې هکله دا خبره به خامخا کوم چې ادب چې کوم دی که ته ادب کې یوه کرښه مو ولیکې، افسانه ولیکې، مضمون ادب خو یعنې خصوصا فکشن یادوم ناول ولیکې که افسانه ولیکې که ډرامه ولیکې نو دا خو غیر علامتي کېدی نه شي. بالکل. ولې چې ما چېرته تاسو پورې داسې یو کرښه مو نه لوسته چې هغه غیر علامتي علامت خو به خامخا وي. ولې علامت خو کله واضح شي او کله هغه علامت چې دی نو لږ شاته. ناصر صاحب د علامت یو پیدا دی چې هغه رایټر ځان سره لوستونکي هم شامل کړي چې تم څه سوچ وکړه که نه فکر وکړه څه ترې وباسه. بالکل. بلکې زه اصلي خبر سره شاید ما ته خبره کړ کوم معافي غواړم. انتظار حسین وایي چې په تخلیق کې چې څومره کنټریبیوشن د یو رایټر دی دغه عمره کنټریبیوشن د لوستونکي هم د ریډر هم دی. بالکل دا خبره. او چا لیکلي دي ډرامې باره کې انګریزي نقاد لیکلي دي چې ډرامه چې کله کېږي په سټیج باندې نو ډرامه وایي د فوټ لایټس چې کوم دي وي د دې دواړو اړخو ته وي چې چېرته خلک ناست دي او کوم ځای کې چې اداکار اداکاري کوي. صحیح. او بیا باندې خو به ته ډېره ښه پوهېږي چې فنکار چې کله مخامخ شي نه خلکو دا هم یو افسانه ده که نه. بله خبره دا راځي چې لکه مطالعه چې ده که نه زه خو په یو نتیجه ورسېږم. یعنې دا خیال زما ذهن چې بسا اوقات موږ له ګوره د خپله مطالعه هم موږ ته نقصان راکړي. یعنې په بلکې تنقید کې هم دا ویلی شي چې یاره تاسو کله کله د خپلې مطالعې په زور باندې څیزونه لیکئ نو بیا به تاسو خرابېږئ. نو دا خبره اوس هم دلته کې یاده ساتلې که د ما بیا ده. نوې تجربه ده جی او تاسو ډېره زیاته ښکلې خبره وکړه چې حجره کې مطلب بندیان ناست دي ښکلې خبرې کوي. دا لکه داسې ځای دی زموږ لپاره چې موږ له پکار چې موږ مطلب په دې کې زه ماله خصوصي ماله پکار دي چې زه مطلب ډېره زیاته فایده واخلم. زما ښي اړخ او دې اړخ ته ډېر زیات غټ زه اویس صاحب خبره کوله خو زه ورسره لږ دغه کوم چې ډراما او افسانه د ناصر صاحب هم توجه غواړم او د ډاکټر صاحب هم چې زه ډراما او افسانه جدا ګڼم که نه یو ځای دا یو ځای ده. ما ته په ډرامه کې افسانه ښکاري یا په افسانه کې ډرامه ښکاري نن که نه اویس صاحب خبره کوي نو بیا به هغې نه پس ما ته ناصر صاحب هم دا خبره ما ته کوي. نو اصل چیز خو سکرپټ رایټنګ دی که نه که فلم دی که ډرامه ده که نور تیټر دی چې سکرپټ نی نو کو یو اداکار ډېر هم وایي دا ما نن هم کلاس کې دا خبره کوله کله کله بعضې اداکار لږ داسې د فن دغه ته ورسي مشهور شي نو هغه وایي ګنې زه یم دار څه نو زه به ډایرکشن به هم زه ورکوم او زه به دغه کوم او زه به فلم هم جوړم او زه به ډرامه اب فلاپ شي هلته هغه ته احساس وشي چې دا زه ولې داسې هغه شاته رایټر یې شاته پرېښي نو بیا لاړ شي هغه خپې ښکل کړي او دغه وکړي چې یاره زه خو چې دی نو ستا نه بغیر هېڅ هم نه نو اول سیز چې دی نو هغه به رایټر دی چې هغه څه لیکلي دي نو هغه بیا وروسته به راځي د هغې به ډرامایي تشکیل کېږي. د بلا ناولو ډرامایي تشکیل شوی د بلا افسانو ډرامایي تشکیل شوی دی په افسانه کې په خپل یو ډرامایي عنصر شامل وي. بالکل وي خو ډرامه چې ده نو بیا هغه یعنې هغې له یو عملي شکل ورکول دي که نه کرکې دی که نه یوناني لفظ دی که نه ډارانه نو هغه په یا د تیټر په شکل کې یا ته راولي یا د ټي وي سکرین یا ریډیایي تشکیل کې خو هغه بیا د کردارونو په خولې باندې او په مکالمو باندې په مختلفو شکلونو کې هغې ته بیا ډرامایي تشکیل ورکړي. شاذ صاحب ډاکټر اویس ډېر مزدار خبر وکړه. یو انګریز نقاد وایي چې په ډرامه کې درې شیونه ډېر زیات ضروري دي. کله ډرامه فلم حوالې سره خبره کړي خو فلم هم یو ډرامه ده نو هغه وایي چې فرست سکرپټ
دویم سکرپټ او دریم سکرپټ بالکل هغه ته ارس ماینس کړی دي کاغه فنکار دی کاغه پروډوسر دی کاغه ډایریکټر دی کاغه زموږ چارچا پیر دی که زموږ کیمرامین دی مطلب دې کو ټول لاس ته پېږي خو هو نه ډومبه چې کوم شی دی ډومبه دویم دریم بدري شونی او درې وړه سکرپټ دي نو سکرپټ حواله خو یقینا دی یو ډېر متفق هم دي سره دې کې اوس یو خبره بل راځي چې کله هغه فنکار مثلا تا خو نشم پوهیږم کنه نو نه فنکار چې کله هغه ټکی ولي بالکل نو دې فرق بلکې یوسفي صاحب یو ډېره مزدار خبره کړې ده مشتاق یوسفي صاحب او چې ضیاء محی الدین خو د خلکو ډېر لیکونه چې دي هغه لوستي او ډېر زبردست با کمال فنکار دی نو ما خپل دوست ته وویل چې یاره دومره ما باندې هم کرم نوازي کړې ده چې زما څه مضامین چې دي هغه هم ضیاء محی الدین لوستي دي نو یاره تا وایي چې جی وہ میں نے پڑھے ہیں اور انہوں نے تو بالکل جان ڈال دی ہے آپ کی تحریر میں جان ڈال دی خوب ما اوریدلی دي نو خره یوسفی سے برد سے ہوئی ویسے خفا شم وہاں ورطا ہوئی میں جان ڈال دیے جان تو مردہ چیز میں ڈالی جاتی ہے جان ڈال دی جان تو مردہ چیز میں ڈال دی نو میں ماتا دوست ہوئی تو یہی کیا ہے اس نے نا نو دمرا دا چی دا مردہ چیز میں جان ڈالنا دام دا فنکار مطلب جی خپل ریاضت دے چی زو اغلین سنگل ولم شازم علیم بی به سنگل ولی یا اسیر منگل اداکار جو شو دی وی سنگل یا د خپل حوالو سره لکه داسې مثالونه موجود دي چې یو ډرامه کې یو سړی د سین غوښتلو لپاره ډېر مهنت کړی دی ډرامه ټوله تللې ده بلا اداکارانو په 13 14 کښتو کې یا ټیلی تیاتر و دغه او هغه یو اداکار یو ویلم هیله راغلی دی او د هغه امپریشن چې کوم هغه په ټوله ډرامه باندې شازم په دې باندې خو تاسو خامخا خبرو کوي ډېره مزدار خبرو کوي ماته یو فلم یاد دی فلم ډېر ښکلی فلم هر حوالې سره ډایلاګ حوالې سره سکرپټ حوالې سره کہانی لحاظ سره په یو ریلوے ویټینګ روم کې جوړ فلم د گلزار اجازت آخره کې یو سین د پاره راشي ششي کپور او پورا هغه فلم چې دی هغه هایجیک کی یو سین دی دا یاره چې منډه منډه او الته فلم ختم شي اجازت کا تاسو چرته بلکې زه هم چې اجازت میاش کی یوزل پکاره چیر سره بیا میاش کی یوزل خام یہ اجازت فلم خامخا میرا کچھ سامان تمہارے پاس اور خالی ہاتھ شام آئی خالی ہاتھ جائے گی گلزار دے رشاتا ظاہر ہے گلزار کو نصیرالدین شاہ دے پکے اور ریکھا دے پکے ریکھا دے پکے بل اصلی کردار کو ناصر صاحب تاسو ډېر بالکل جی که تاسو سوچ کړی وي تاسو ته پته وي تاسو ماشاءالله ډېر فلمونه ګورئ کتابونه لولئ موږ خو دې نه محروم یو موږ سره دومره دغه نه موږ کتاب بس لږ نظر نه چې کوم لږ ښکلي لفظونه راته ولګي بس هغه وایو نور بیا بند بیا کېږي بیا به ګورو ناصر صاحب خو ماشاءالله ډېر زیاته سټډي لري داسې اسیر صاحب د تاسو خپلې د هالیوډ نه واخلې تر بالیوډ او بیا دلته مطلب د لالیوډ دا ټول چې کوم دي که نه نو څومره هم فلمونه دي او ډرامې دي هغې کې هم دا دي که زه د سید ممتاز علي شاه خبره وکړم خو هغې کې به هېڅ هم نه څوک ډرامه کې به څوک هم نه خو چې شاجي راښکاره شي بس ډرامې کې به بل شان رنګ هم لوی فنکار لوی فنکار زه د پښتو خبره کوم چونکې زه د پښتو معاشري خبره کوم زه پښتو ریپرزینټ کوم زه پښتو خبره کوم که مطلب موږ د سید سردار باچا خبره وکړو نو هغې کې به هېڅ څوک هم نه لکه واړه واړه فنکاران به لکه سینیر د جونیر خبره کوم چې لکه جونیر فنکاران به خو چې کله سید سردار باچا راښکاره شي دغه یو وجه ده جی شی به بدل شي عبدالله صاحب د الله په کو بخي بالکل جی هغې سره به موږ اکثر ډېر نشستونه کول نو یو ورځ ته ما تپوس کوم د سردار باچا په ځای څوک بل څوک داسې که نه هغه ما ته یې نه وي زه د معاشرې له یو څو آیډیل کردارونه ورکوم نو هغه کردارونه داسې پیښ شو چې هغې نه بس هغې مونږ په بل کردار کې قبلول نه غوښتل او په هره ډرامه کې د سید سردار باچا نوم سلیم عبدالرضا چونکې زما استاد هم پاتې شوی او زما د کلیم دی نو عبدالرضا ډرامه هم ډېره مضبوطه وه افسانه هم ډېره او تنظیم هغه ویلن هم هغه داسې را پیدا کړو چې هغه کوڅې به خالي شوې بالکل هغه اوس هم داسې کردارونه دي چې سړی نشي هېرول یا د اعظم صاحب چې کوم کردارونه اعظم صاحب ډاکټر اعظم او د بشر نبی بالکل بشر نبی چې کومه مکالمه پښتو ډرامې ته ورکړې ده ډېره مضبوطه حواله ده نور البشر نوید چې کومه ښه دغسې تاسو دغه مطلب شاته خو افسانه ده که نه کیسه یې ده که نه دا خو کیسه که نه کیسه ده هغه ډرامې په شکل کې ایون مزاحیه هغې ته راشي ښه اعظم صاحب په خپل ډرامو کې دغه مزاحیه ټریک هم چلولی دی
بالکل سیریس سره دغه ته ډراماټیک ریلیف وایو چې کله یو خبره ډیره زیاته غشي نو بیا یو to reduce the tension نو دغه ټنشن ختمولو لپاره یا مهمان راکار راشي بعد وخت دا اول زمانه کې فلمونو کې ممتاز سبو اوس آیټم ټریک پکې شامل زمانه بدله شو زمانه بدله خلک کې آیټم راغل اسی جی تاسو خبره کوي دا زموږ د مزاح نگاران چې کوم دي بهرم زی انډیا تم زی دوبه تم زی امریکا کې پروګرامونه کوي مونږ ټول ما پرون په دې باندې سوچ کو یو ډېر ښه مزاح نګارو زموږ په ټي وي باندې براته او کراچۍ سره دغه ثوابې سره تعلق خو کراچۍ کې بیا نو هغه وفات شوی دی اوس او هغه ما ته وی چې په دغه سړی کې او دا اوس چې کوم سړی لګیا دی نن سبا د مزاح په دنیا کې پاکستان نه د دې سړی څه فرق دی ما ورته دغه سړی تربیت شو بالکل او د دې سړی تربیت نه شوی نو مې دې ځکه اوټ پټانګم پکې لړ شي بل مې هغه چې کومې پورې جام دی نو مې هغه سره شاته سکرپټ او انور مقصود و سره یو څو نور کسان و سره مې هغه غینه سیوا خو دې خانه ته نه هغه صرف ایکټ کړو ته د موین اختر یو ډیره مزدار خبره خو اول لګه دمو ور جی لک صاحب نو موږ د سکرپټ خبره کوله سر چې د کمپیر د پرم سکرپټ ضروری دی د دغه سټیج شو د پرفارمر د پرم سکرپټ ضروری دی خو دا څه ډېر خلک راغلي چې هغوی اوس وایي سکرپټ په بلاو لګي نو ډېر غلطۍ وشي غټې غټې په دې خبره کوم یو خبره زه کوم چې کوم شی ډېر زیات ضروري و هغه ګرمې چای وې अनि پولیس صاحب ته موږ وویل چې یاره خدای خبر خو دا ګرمې چای راغلې ما په خیال د دې ذکر ډېر زیات ضروري دی او د دې سره به موږ بیا چارج شو هر چا چې پروګرام ختم هم شي خو موږ به چارج او اسم دا وایي که نه ناصر صاحب چې وایي ایک प्याले चाय पे बहुत अच्छी गपशप हो जाती है पूरे कप ऑफ टी पूरे कप ऑफ टी خبره کوله جی تاسو سکرپټ خبره کوله زه تاسو ته چې دا زمونږ چې کم ډیر زیات ملکونو کې لکه مونږ د هالیوډ یا د بالیوډ خبره کوي د انډیا خبره کوي چې انډیا کې دومره ډیر زیات ښه اکټرز دي ښه اینکرز دي هغه ولې دي چې هغوی سکرپټ فالو کوي یا زمونږ په زه د کراچۍ خبره کوم یا د لاهور خبره کوم د هغوی پروګرامز ولې ریچ دي ځکه چې هغوی سکرپټ فالو کوي چې کومې پورې فالو کو نن سبا هم کوي جی نن سبا هم کوي تاسو د مختلفو چینلز چې زموږ کوم نجی چینل پروګرامونه ډیر دې خبره ټلویزیون چینلز کوي او که تاسو د سټیج خبره کوي نو سټیج کې سکرپټ غیب شو سکرپټ غیب شو اداکارانو چارج خپل واغشتو وغه هم زه دا هم اداکار ډیر تجربه‌ای او لوی فنکار هم سره ناشته ده نه جی رائټینګ او دغه کې ډیر زیات او بیا د کوي شاته سی بالکل جی تاسو خبرې چې مطلب لوی ډراما نگار خو شکسپیر دی کنه په دې خو متفق دي نو اداکارو او په ډرامو کې به زرانه پارت کولو هغه آغاز دلته نشي خپل ډرامو کې به کار کولو نو خدا چې فنکار چې کله بیا لیکته راشي نو یقینا خو موږ دا وکتل چې لاهور سټیج ډرامه خراب شو جی بالکل ځکه الته سکرپټ هغه ماینس سکرپټ ماینس بالکل کراچۍ کې وو بالکل ٹھیک شو موږ د موین اختر خبره وختي کوله نو موین اختر شاته انور مقصود کنه موین اختر ولې سره ما خپل ذاتی ما سره مطلب ډېر پروګرامونه کې زه هغې سره ملکه ډېر لوی سره کو کمپیر په تور په نشتر حال کې مو پروګرامونه کړي دي نو دا خبره به ډېر کمو خلکو ته پته وي سټیج حواله یادوم د ټلویزیون نه یادوم چې هر کله چې به سټیج شاته رالو نو هغې سره یو ډېر لوی کاغذ سکرالو نو ډېر کنسنټریشن سره तो मैं बोलते मैं आपको बुलाने जा रहा हूँ आप जाए अगर स्क्रिप्ट ने यो कर हम दे हो ना कोई खल को भी जुड़ा अगर अस्सान से निकलूँ अशारी निकलूँ शेरू ने अवल न लिखल कल कि माँ निश्तर हाल के माँ खलक का कोल वक्तल माँ बशरू न होते खलक बारी सर मूव शू बया देर दोबारा बल प्रोग्राम तरह पर स्टेडियम के खड़े नो बे अलतो वे नासर साहब आज आपके अशार का जवाब मैं दूंगा नो बे दतौला कासमी से रूसो रज़ियुल हक कासमी अशार ची दी निजाम सर नो किस्सा दा से दा चे पदा खबर अशार होता रावस्ता को मसला मुंग अफसाने दा हो ये हर सद अफसाने ना या ड्रामे ना या अफसाने बारे के दावे सीधा تاسو په یو نشست کې ختمه کې یو زمانه کې داو او دې خلکو ته دی اوسنی دور کې دا څه جوړ کړي یو نشست غنې چې یو کپ ته
چای کپ نه د چای ګوټي جوړ کړ او چای برکه به یو خبره اوس وکم چې ابوالکلام لیکلي د عبدالعلام آزاد او زبردست خبره کړې غبار خاطر غبار خاطر کې هغه ټول غبار خاطر په او وی بلکې دا موږ حنیف بلوچ صاحب د پر یو ټیپ هم دی هغه وی چې موږ خلک عجیبه یو چې په چایو کې چینی واچو نو خوند خراب کو چې په چایو کې چینی واچو نو خوند خراب کو او دال اپ سکے بیا ورکه موږ شودم واچو پویم ورکه واچو هغه رنگم خراب کو وې دا څنګه چای دي چې دې کې दूध او چینی دواړه مکس شي چای هغه دي چې نه پکې چینی او نه دې پکې پي خیر بار دا خو یو ټپ دا ابوالکلام آزاد ویلي دي معنی دی ویلي مو چې کله شعر ته راځو کنه نو ولې په یو شعر کې د غزل په یو شعر کې یا یو ډیر وګد نظم کې یو کہانی موجوده ہوئی کنه افسانه موجوده بالکل یو واردات بلکې یو واردات موجود دی یو واردات نو داسې اسیر منګل صاحب یو وارداتی غو غزل شته او به پورا مزه ته وارداتی غو غزل یا کر چې مونږ چې نن غونډه نه پاسو چې سنخ خو ځان سره یو څه کنه مز نوې غزل دې چار څنګه دین او نو څنګه غزل خدای وارداتی کوي کنه کرنی سیم جی جی وی پزړه نری وم ما د وینو کاروبار نه کوم پزړه نری وم ما د وینو کاروبار نه کوم زما په غاړه بلنده و خو ما ښکار نه کوم ماشاءالله ډیر اعلی ډیر اعلی ډیر اعلی پزړه نری وم ما د وینو کاروبار نه کوم زما په غاړه بلنده و خو ما ښکار نه کوم زه په دې پوی نه وم چا پرېښې وه په نیمه لار کې زه په دې پوی نه وم چا پرېښې وه په نیمه لار کې خو په دې پوی وم چې هغې چاته ازار نه کوو زه په دې پوی نه وم چا پرېښې وه په نیمه لار کې خو په دې پوی وم چې هغې چاته ازار نه کوو مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې چې چینې وچې وي او سورې به چنار نه کوو او زه اوس او زه اوس په سپینه ورځ هم تختمه د خپل سوري نه زه اوس په سپینه ورځ هم تختمه د خپل سوري نه زه ټوله شپه به ګرځېدم ما بیخي ډار نه کوو او ډار څومره ښکلی راغلو څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تېر کو دلته څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تېر کو دلته زه له خزان بې پروا تا غم د بهار نه کوم او هغه سړي چې کله مخ پټ کو پرده یې وکړه هغه سړي چې کله مخ پټ کو پرده یې وکړه هغه سړي بیا د یو چا هم انتظار نه کوو او اخیری مقطار ده اوس مې یوه پولې د زړه په سر ماتیږي اوس مې یوه پولې د زړه په سر ماتیږي منګله وخت چې د اظهار و ما اظهار نه اوس مې یوه پولې د زړه په سر ماتیږي منګله وخت چې د اظهار و ما اظهار نه کوو په زړه نری وم ما د وینو کاروبار نه کوو زما په غاړه بلنده وه خو ما ښکار دې ته وګورم د غزل هر یو شعر افسانه دی بالکل جی پورے یو واردات دے زما خپل چرت پیچل دے لوکیل دغه دے نو دا نننې شاعر چې کوم دی نو دې مطلب دی هغه خو خپل چار چاپیره چې سکیږي د هغې نه هغې سترګې خو نه دي بندې کړي اچھا ته په تخیل کې نه دی تللی نه ته موږ وایو چې یاره شاعري نه خلک وایي چې دا خو د شغل بیکاران دی شاعر خو زموږ سترګې دي رسول حمزه وایي چې کله ته یو سړي نه تپوس وکړي چې ته څوک یې نو خپل شناختي کارډ خپل پاسپورټ یا نور سفري دستاویزات دا ورته وکړي چې یاره زه دا یم کله چې یو قوم نه تپوس وکړي چې ته څوک یې نو هغه قوم ورته خپل شاعران ادیبان او فنکاران باندې کی چې زما سیره داده زه دا یم نو که دغه حوالې سره زه رحمان یم زه خوشحال یم زه غالب یم بالکل همدغه شی زموږ غونډې ټایم خو دا ځای به هم بندوي که نه نو موږ په کار چې موږ لاړ شو بیا چېرته غونډه کوو هلته بیا موږ سر د پاسه یو سړی ولاړ یو وایي که تاسو خبره ختمه کړي چې بیا موږ دا تموال ممال نو دې نه مخکې چې داسې چېرته راښکاره شي څوک نو اویس کرني یو څو شعرونه کرني صاحب ارشاد
ما خو ډېر خواهش و چې دې ترنم کې هم زر ټایم نشته چې تا پسې چې چا خبرې کړې دي او تا پسې چې چا خبرې کړې دي ستا نه مخکې ما خبرې کړې دي واه واه ډېر کیا بات تا پسې چې چا خبرې کړې دي ستا نه مخکې ما خبرې کړې دي واه جی واه او خاندم خوشحالېږم نه نو څه به کوم خاندم خوشحالېږم نه نو څه به کوم ما پسې اشنا خبرې کړې دي او ډېر اعلی واه 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 خاندم خوشحالېږم نه نو څه به کوم او ډېر اعلی ما پسې اشنا اشنا خبرې خبرې کړې کړې دي دي ډېر ښه او ما وی که دا ټول خلک دروغ وایي اها ما وی که دا ټول خلک دروغ وایي خولي لهجه ده تا خو په رښتیا خبرې کړې دي کیا بات ډیر ښه ما وی که دا ټول خلک دروغ وایي تا خو په رښتیا تا خبرې خو په کړې رښتیا خبرې کړې دي ډیر ښه او تا سره بس دغه څو خبرې وي او تا سره بس دغه څو خبرې وي ستا نه پس مې ستا خبرې کړې دي کیا بات تا سره بس دغه څو خبرې وي ستا نه پس مې ستا خبرې کړې دي او دا خبرې بل چاته چونه کې دا خبرې بل چاته چې ونه کې دا خبرې بل چاته بل چاته چونه کې یو بل ته مو دا خبرې کړې دي او واه 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 دا خبرې بل چاته چونه کې ډېر خوندور غزل دی واه واه یو واه بل ته مو دا خبرې کړې دي زبردست او چا سره د چا خبرې چا وکړې ها چا زبردست سره د چا خبرې چاو چا وکړې چا سره خو چا خبرې کړې دي واه 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 چا سره د چا خبرې چا وکړې ډېر اعلی چا سره خو چا خبرې کړې دي او ډیر ښه او زاغ او ویسم د اوتی مردان چا پسې چې تا خبرې کړې سر چې ما چې د تعارف وکړو د ډاکټر اسرار او په حواله اوس وګورئ تاسو چې دا دا کاری رنگ کاری ډاکټر اسرار خو اثرات ډېر خوري دي کنه خو دا ډېر نو ډېر ښکلي غزل طنز او مزاح خو په ډېر خلک کوي کنه په شاعرۍ کې هم کوي په نثر کې هم. خو چې ډاکټر اسرار کم ډېر په طنز او مزاح کې بالکل کم دا دا په ثاني شعر نشته کې اوه. ثاني دا کار شو منګل صاحب یو پیره زبیر اسد خدای خصاتی مرکه اجلاس لراغی جی نو هلته کې یو ویده کیټ شو نظم مې ترجمه او کړی نو هغه نظم یې ډېر طویل او ډېر بهترینه ترجمه یې کړې زبیر خو بیا زبیر خیر چې هغه ختم کړو موږ دا تپارزان تیارو نو سیما بناستو موږ سره مرګري مردان اوس هغه د مخکې نه چونډې مونډې لګولې وه دغه نو هغه داسې کي چې څنګه نظم ختم کړو داسې سر اوچت کړو یار دا کیټ سکور ډېر ښه شاعر واه 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 زبردست زبردست زبردست